Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum friends. I am Johar imam afridi. زمونږ د نننۍ ویډیو ټاپک دی ایڈوانس انګلش سټرکچر. تاسو به په خپل ډیلی لایف کې داسې قسمه سنټنس اوریدلی وي چې زما اراده نه وه چې تاله تکلیف ورسي یا د هغه اراده ده چې فرانسې ته لاړ شي یا د ستا د نوي کور د اخیستلو اراده ده. دغه قسمه سنټنس به په انګلیشي ژبه کې څنګه وایو او د دې سټرکچر څه دی، د دې دپاره دا ویډیو تر آخره پورې وګورئ او که خوښه مو شوه نو زما د یوټیوب چینل انګلش سکیل سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې خپل کلاس سټارټ کړو. What is the meaning of irada kawal ya niyat kawal in English? Remember that irada kawal ya niyat kawal mean in English intend to. Know how can we use intend in sentence? So have a look this structure. Pa daga se kisma sentence عام طور پر دا سمپل پریزنٹ ٹینس رول اپلائی کیږي، یعنی داسې قسمه سنټنس اکثر په سمپل پریزنٹ ټینس کې زموږ مخې له راځي او د سمپل پریزنٹ ټینس سټرکچر په دې طریقه د کا سبجیکټ زموږ سره پلورل یعنی آی وی یو د یا پلورل نیم وي نو بیا به پسې intend to او په intend to پسې به بیا د ورب فرست فارم وي یعنی چې بیس فارم اف د ورب ورته ویلی شي او د هغې نه پس به بیا وي اوبجیکټ. او که سبجیکټ سینګولر وي یعنی هی شي ایټ یا سینګولر نیم وي نو بیا به د intend سره د اس اضافه کیږي او دا با انټینټس شي، یعنی سبجیکٹ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم پلس انټینټس ټو پلس فرست فارم آف د ورب پلس اوبجیکٹ. په دې طریقې مونږ کولی شو چې انټینټ ټو په خپله ډیلی لایف کنورسیشن چې کوم زمونږ وي کوم سنټنس وي په هغې کې استعمالولی شو او په دې باندې د ښه پوهېدلو دپاره راځئ چې اوس دا اگزامپلز وګورو او دا خپل کانسیپټ پې ښه کلیر کړو. لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري زما اراده ده چې د کوم خدمت وکړم. دا سنټنس چې کله مونږه انګلیشي ژبې لا ټرانسلیټ کوو نو بالکل د دې سټرکچر په ان مطابق باندې به آی انټینډ ټو سرف د نیشن. دلته چې کوم دا آی دی دا زموږ سره سبجیکټ انټینډ ټو دا په انټینډ ټو باندې راغی، سرف دا زموږ سره فرست فارم آف د ورب دی او د نیشن دا زموږ سره اوبجیکټ دی. نو زما اراده ده چې د کوم خدمت وکړم آی انټینډ ټو سرف د نیشن. دا وا افرمیټیو سنټنس. نیګیټیو سنټنس چې کله په دې سټرکچر کې وي نو بیا به استعمالیږي ډو ناٹ. کله چې سبجیکټ زموږ سره پلورل وي یعنی چې کله سبجیکټ آی وي یو دی وي نو د دې نه پس به ډو ناٹ او د هغې نه پس بیا انټینډ ټو بیا فرست فارم اف د ورب او بیا اوبجیکټ. لکه اوس دا سنټنس دا ستا اراده نه ده چې نوی موټر واخلې یعنی دا اوس نیګیټیو سنټنس دی نو د دې دپاره یو ډو ناٹ انټینډ ټو پرچیز ا نیو کار. دلته اوس زموږ سره دا یو سبجیکټ ډو ناٹ دا زموږ سره هیلپینګ ورب نوٹ دا زموږ سره ایډورب او انټینډ ټو دا په انټینډ ټو او پرچیز دا فرست فارم آف د ورب او کار دا زموږ سره اوبجیکټ شو. دا مای ډیر وو واز په
پلورل سبجیکٹ کې एग्जाम्पल اوس راځي چې په سنگولر سبجیکٹ کې एग्जाम्पल وګورو. کله چې زموږ سره سبجیکٹ سنگولر وي او ټینس سمپل پریزنٹ ټینس یعنی پریزنٹ انډیفینټ ټینس وي نو بیا به مونږه د انټینټ سره د اس اضافه کوو. لکه اوس په دې एग्जाम्पल کې هغه فرانسې لا دتلو اراده لري یعنی د هغه اراده دا چې فرانسې لا لاړ شي نو دا چې اوس ट्रांसलेट कीगी इंग्लिशी जबेलानो दा बदासी विची he intends to go to France. दलता द intend सरा द एच इजाफा उशरा और दा जका चे दा द simple present tense रोल देम. और कला चे negative sentence we नो बिया बा does not इस्तेमालेगी द singular subject सरा लका उस पा दे एग्जाम्पल के द हागा लता सरा द लिदो इरादा न लरी यानी हागा लता सरा द लिदो इरादा न लरी. दा उस नेगेटिव सेंटेंस थे he does not intend to see. दलता उस दा does not use शवे दे और दा जका use शवे दे चे दा simple present tense देम. नो ज उम्मीद लरम चे तासो बा पा सिंपल प्रेजेंट टेंस के द इंटेंड पर यूज बांधे पोहा शुवी वई. ओस राजे चे द इंटेंड इस्तेमाल पा सिंपल पास्ट टेंस के उगोरो. नो द सिंपल पास्ट टेंस को स्ट्रक्चर दे द इंटेंड द पारा हागाबा सप दे रेंग्वेज सब्जेक्ट द सब्जेक्ट ना पसबा द इंटेंड सेकंड फॉर्म इस्तेमालेगी इंटेंडेड टू और बिया से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और बिया ऑब्जेक्ट लका ओस दे मिसाल जमा इरादा वा चेस्ता मदद उकरम यानी जमा इरादा वा चेस्ता हेल्प उकम. आई इंटेंडेड टू हेल्प. नो दलता चुकुम दा इंटेंडेड दे दा द इंटेंड सेकंड फॉर्म दे और दा बिल्कुल द स्ट्रक्चर पर इन मुताबिक दे. आई सब्जेक्ट इंटेंडेड दा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हेल्प फर्स्ट फॉर्म और यू ऑब्जेक्ट. और चिकला नेगेटिव सेंटेंस भी नो ब्याबा डिड नॉट इस्तेमालेगी और ब्याबा इंटेंड इस्तेमालेगी इंटेंडेड बब्या ना इस्तेमालेगी लकापा दे एग्जाम्पल के दहागा इरादा नवाचे ताला दर्द उरस. He did not intend to hurt you. No matter who was da was zamunga da nanane ورځ ټاپک او ز امید لرم چې تاسو به خوښ شئ.